زمون پښتانه رونه بایگان چې کله د منځ د پاره نیت تړي نو وی په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی لره مخ مې کعبه شریفه په لور کړو الله اکبر په دې حاضر امام پسې نو په دې حاضر امام پسې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې امام صاحب زمانه مخکې دی او زه په د پسې نیت تړم دې زمون امامتي کوي مونږ په دې حاضر امام پسې د دې لفظ نه بل څه معنا غسته ده مونږ وایو چې په دې حاضر امام پسې نو اوس په دې امام پسې مونږ دومره پسې شوي یو چې امام صاحب زمونږ نه چرته په یو ګوټ کې په یو لارم خلاص نشو کله چې هغه سپینه جوړه واچي نو مونږ مقتدیان وایو اله امام صاحب سپینه جوړه چولې ده کله چې هغه توره جوړه واچي مونږ وایو اله امام صاحب توره جوړه چولې ده کله چې امام صاحب روان وي په سیکل باندې مونږ وای مولوی صاحب په سیکل روان دی او کله چې بیا په موټر سیکل رواني مونږ وای مولوی صاحب خو په موټر سیکل باندې نن ناستو او کله چې په موټر کې وینو الکه نن خو مولوی صاحب په موټر کې روان وو الله بندګانانو د دې مولوی صاحب نه تاسو څه غواړئ د دې خپل امام نه تاسو څه غواړئ په دې حاضر امام پسې نو تاسو هغه پسې داسې شوی چې غریب تاسو نه روټۍ نشي خوړلی هغه غریب چرته هوټل ته نشي تللی هغه غریب تاسو نه بازار ته نشي تللی هغه امام تاسو نه په سیکل نشي ګرځېدلی په موټر سیکل نشي ګرځېدلی په موټر کې نشي ګرځېدلی چرته بیټک اجره کې چرته کېناستی نشي چرته پټي ته تللی نشي چرته غم خادی له تللی نشي خو چې ګوري مقتدیانو به دوربین راوړلی وي او څه به وایي هغه دی لکه استاد جي ناست دی هغه د مولوي صاحب ناست دی هغه د امام صاحب ناست دی ناست به یې که نه ولې ته ناست نه یې ولې داجي ناست نه دی ولې کاکا ناست نه دی ولې ماما ناست نه دی مړه دا ټوله دنیا ناسته ده نو که مولوي صاحب ناسته نو څه چل شو د ټولې دنیا سپینې جامې چولې دي نو که مولوي صاحب واچولې نو څه چلو شو هلکه ټوله دنیا موټر کې روانه ده نو که مولوي صاحب موټر کې لاړو نو کوم قیامت به راشي ها جي نو ګوره یاد ساتل پکار دي کله چې ته یوازې مونځ ته ودرېږې جمع ته ودرېدې او تا ځان له مونځ وکړو الله اکبر نو تا ته یوه درجه ثواب ملو شو او دغه مولوي صاحب پسې دغه امام پسې په دې حاضر امام پسې چې د نیت ووې او تا نیت وتړلو نو کله چې دی مونځ د جمع سره په دې امام پسې وکړو الله پاک به درله 20 درجه ثواب درکوي نو د دې امام پسې د برکته خدای تعالی ستا په مونځ کې دومره برکت واچو چې د هغه په وجه باندې 20 درجه تا ته زیاتې نیکۍ ملو شوې بیا هم ته چېرته دا مولوي صاحب په ګوټ کې چېرته په پوله باندې په پټي کې په لاره باندې په غم کې په خاده کې چېرته معاف کې نه بس دی ښه اوس یې معاف کا او د خپل نیت ته صحیح کا او ووایه چې په دې حاضر امام پسې نو خاص خدای تعالی لره مخ مې د کعبه شریفه په لور کړو الله اکبر